نبی علیه الصلاة والسلام په منډه ځان به ورسېد فرشتو خواله چې ورسئ فرشتو ته به وایي دا خو زما امتي دی دا ما سره پرېږدئ دا تاسو چېرته بیایئ دا تاسو جهنم ته بیایئ دا خو زما امتي دی حدیث مبارک کې راځي فرشتې به ورته وایي موږ ته حکم کړی شوی د الله د طرف نه موږ د الله د حکم تابعدار یو موږ په خپله څه نشو کولی موږ د الله ولې چې دی جهنم ته وغورځوئ موږ ځکه جهنم ته روان کړی دی فرشتې به یې نه پرېږدي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام به د عرش طرف ته مخکې او داسې به ودرېږي او دا خپله ږیره به په موټي کې داسې ونیسي دا د عربو عادت دی چې کله خفه شي او پریشانه شي که نه دا خپله ږیره په لاس کې داسې ونیسي نبی علیه السلام به ږیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خفه یې بس تمام محشر والا ګوري تمام خلک ګوري مخکنی امتونه وسنی امتونه یهود نصارا عیسایان هندوان مجوسیان دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي الله تا را سره واده کړې وه الله تحزني فی امتي زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کومه الله دا واده خو ما سره تا کړې ده الله د دې نه بله رسوایي څنګه کیدی شي زه فرشتو ته هم زما امتي دی مه بیایه هغوی جهنم ته ورځئ الله د دې نه بله غټه رسوایي کم کیدی شي الله فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو دا واپس کړي دا کس دا زما د محبوب امتي دی واپس یې کړئ فرشتې به یې واپس کړي را به یې ویلي الله تبارک وتعالی وفرمایي بیا ورله عمل وتلی اعمال ولا بیا وتلی چې اعمال یې تللی کېږي بیا دغه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانه بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام انمیلې متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلې ورته وکړي چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي د ګناهونو چابړې به سپک شي आवाज به وشي پلانکې د پلانکې زوی نن کامیاب شو به داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه دی کامیاب شو نن چې دا आवाज وشي الله تبارک وتعالی به حکم وکړي فرشتو ته انطلقوا دی بوځئ الله چېرته یې بوځو جنت ته یې بوځئ که نه تاسو نه د نیکو چاپړې دروند شو د ګناهونو چاپړې سپک شو جنت ته یې بوځئ که نه فرشتې به دی روان کړي د جنت ته به یې بیایي چې جنت ته بیایي دی فرشتو ته درخواست وکړي مالک پرېږدئ نه مالک پرېږدئ زه د دې بنده نه تپوس وکړم دا څوک دی چې زما دپاره دومره غمجن دی دا څوک دی مالک پرېږدئ نه زه دې تپوس وکړم فرشتې به یې وکړي تپوس دی چې رامخامخ شي نبي علیه الصلاة والسلام ته داسې به ورته وګوري نو داسې به د ګوتې وایي ما احسن وجهک ما احسن خلقک و څومره ښایسته مخ دې دی و الله څومره ښکلی پیدا کړی من انت ته څوک دا خو راته ووایه که نه څومره الله ښکلی پیدا کړی څومره الله ښایسته مخ در کړی من انت ته یې څوک چې زما دپاره دومره غمجن یې نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي انا نبیک زه خو ستا نبي یم تا لا زه نه یم پېژندلی زه خو ستا پیغمبر یم زه خو ستا نبي یم ته ما نه پېژنې الله مونږ امتیانو ته نه وایو د دغې پیغمبر دا سنت په مخ باندې پرېږدئ نن امتي چاړه راوالي په مخ باندې راوکاږي د نبي علیه الصلاة والسلام دا سنت ګنده نالۍ ته ورته وکړي هغه نالۍ کې دا سنت په راته چې په کومه نالۍ کې واړه بولم بهیږي دومره فکر نه درځي دا چاړه چې رالی لږ دا سوچ خو وکړه که نه دا د چا په سنتو زږدم دا د هغې نبي د هغې پیغمبر په سنتو ږدم چې په میدان محشر کې به سر وهلی بر وهلی زما دپاره منډې وي د هغې نبي په سنتو دا چاړه ږدم د دنیا ژوند ډېره لنډ دی سبا چې د مرګ څه پته لګي هېڅ پته نه لګي تا نن تازه جامه تو کړه شپې در باندې مرګ راغی څنګه به د نبي علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېږي دا مخ به دې پټای نه څنګه به د نبي علیه السلام سره دا سترګې مخامخ کوي